الله وبرکاتو. نن ټاپک دی د ان ایروبیک ریسپیریشن په باره کې. مخکې مې د ریسپیریشن په باره کې ټاپک خلاوه. د ریسپیریشن ونه دوه قسمونه وو، یو ایروبیک ریسپیریشن، یو ان ایروبیک ریسپیریشن. ایروبیک ریسپیریشن هغه ریسپیریشن دی چې هغه د اکسیجن ضرورت وي، یعنی د اکسیجن نه بغیر هغه نشي کېدی. و ان ایروبیک ریسپیریشن هغه ریسپیریشن دی چې هغه د اکسیجن ضرورت نه وي. ان ایروبیک ریسپیریشن هغه ریسپیریشن دی چې هغه د اکسیجن ضرورت نه وي، یعنی د اکسیجن په غیر موجودګي کې کیږي. نو دا د ریسپیریشن باندې چې قسمونه یو د ایروبیک یو ان ایروبیک ریسپیریشن. نن چې کوم ټاپک دی هغه د ان ایروبیک ریسپیریشن په اړه کې دی. ان ایروبیک ریسپیریشن په پښتو کې ورته ښه په توجه سره سوچ کو. ان ایروبیک ریسپیریشن هغه ریسپیریشن دی چې هغه د اکسیجن نه بغیر کیږي. ان ایروبیک ریسپیریشن هغه ریسپیریشن دی چې هغه د اکسیجن نه بغیر کیږي، او په دغه کې صرف یو سټیپ کیږي چې هغه لمې ګلایکولیسیس، یعنی یکی سټیپ پکې کیږي، 15 کې کمپلیټ کیږي. د 15 سټیپ کې دا کمپلیټ کیږي، هغه سټیپ لموي ګلایکولیسیس. او ګلایکولیسیس په کوم ځای کې کیږي؟ د سیل په سایټوپلازم کې کیږي، او صرف 2 ای ټي پی مالیکول دته نه پیدا کیږي، یعنی 2 ای ټي پی مالیکول دته نه پیدا کیږي. مقصد دا چې په دغه کې انرژي ډیره کمه پیدا کیږي، په دغه کې انرژي ډیره کمه پروډوس کیږي، پیدا کیږي. او بیا د ان ایروبیک ریسپیریشن ولا قسمونه دي. فرمنټیشن هم ته ویل شي ان ایروبیک ریسپیریشن نه. نو بیا د فرمنټیشن ولا دوه قسمونه دي، یو لموي الکوهولیک فرمنټیشن او بل لموي لیکټیک اسید فرمنټیشن. الکوهولیک فرمنټیشن مې چې دی کله چې پایرویک اسید هغه الکوهول لا وړي، نو دا بیا مې الکوهولیک فرمنټیشن. او لیکټیک اسید فرمنټیشن مې چې دی کله چې پایرویک اسید هغه لیکټیک اسید لا وړي، نو دا بیا مې لیکټیک اسید فرمنټیشن. نو ګوره په هغه کې تاسو چې کوم ډیفینیشن یې چې ان ایروبیک ریسپیریشن. Respiration which occurs هغه respiration چې هغه کیږي in the absence of oxygen O2. The oxygen formula O2 is called anaerobic respiration. Respiration هغه respiration which occurs چې هغه کیږي in the absence of oxygen. هغه respiration چې هغه د اکسیجن په غیر موجودګي کې کیږي is called anaerobic respiration. is called anaerobic respiration. ګوره دا respiration ها دغه ولا یو سټیپ ته چې هغه نومي ګلایکولیسیس. ګوره دا ریسپیریشن په چې کې ګلایکولیسیس په سټیپ یې هغه نومي ګلایکولیسیس. ګلایکولیسیس مې چې دی بریک ډاون اف ګلوکوز مالیکول از کالډ ګلایکولیسیس. کله چې ګلوکوز مالیکول دا بریک ډاون شي دا بیا موږ ګلایکولیسیس. وګوره په ګلایکولیسیس کې ګلوکوز مالیکول بریک ډاون کیږي، خو انکمپلیټلی بریک ډاون کیږي، مکمل نه، انکمپلیټلی دا بریک ډاون کیږي په ګلایکولیسیس کې. نو فار ایگزامپل in this step glucose molecules oxidized incompletely. مقصد دا چې ان دې سټیپ په دغه سټیپ کې ګلوکوز مالیکول اکسیډایز هغه بریک ډاون کیږي، اکسیډایز کیږي انکمپلیټلی مکمل نه کیږي، یعنی انکمپلیټلی اکسیډایز کیږي. صحیح شوه؟ او دا سټیپ په کوم ځای کې کیږي؟ دې سټیپ یا ګلایکولیسیس هم ته ویلی شي، دا سټیپ هم دی یا ګلایکولیسیس هم ته. دې سټیپ occurs in a cytoplasm. ګوره زه د چې ولا خبره کوم د ګلایکولیسیس ولا. ګلایکولیسیس دا په کوم ځای کې کیږي؟ د سټیپ اکر دا سټیپ کیږي ان سایټوپلازم، یعنی د سیل ولا چې کوم سایټوپلازم دی. سیل خو بیا هم تاسو اکثر لیدلی، فار ایگزامپل دا سیل دی چې دا سیل دی، او دا پکې چې نیوکلیس، دا پکې چې نیوکلیس. نو ګوره د نیوکلیس نه ارګر پرده وي که نه وي، هغه لا نیوکلیر ممبرین.
و د اخري هغه بانډل هم څه سیل ممبرین. ګوره د سیل ممبرین و د نیوکلیر ممبرین تر په منځ کې چې کومه ایریا ده د خولي ایریا سره ده دغه ایریا هم یو سایټوپلازم څه ته سایټوپلازم. نو ګلایکولیسس په کوم ځای کې کیږي؟ بالکل په غټ سایټوپلازم کې کیږي، په غټ سایټوپلازم کې ګلایکولیسس کیږي. صحیح شوه. ګوره چې کله فار ایگزامپل ګلایکولیسس کیږي نو په دغه کې موږ څومره ای ټي پی مالیکول ملوي 2 ای ټي پی 2 ای ټي پی مالیکول په دغه کې پیداویږي. څومره مالیکول 2 ای ټي پی 2 ای ټي پی ځکه پکې پیداویږي ډېر کم مالیکول دي د ای ټي پی ولای دغه د وجه نه پکې پیداویږي چې دلته کوم ګلوکوز مالیکول بریک ډاون کیږي دا انکمپلیټلی بریک ډاون کیږي دغه د وجه نه ای ټي پی مالیکول ډېر کم ملويږي. صحیح شوه. او ګوره کله چې فار ایگزامپل ګلوکوز مالیکول بریک ډاون شي، فار ایگزامپل دا ګلوکوز مالیکول د ګلوکوز مالیکول دا کله چې بریک ډاون شي انکمپلیټلی نو د دغه نه جوړ شي پایرویک اسید. پایرویک اسید یو کمپاوند ته نه جوړ شي چې دغه نوم مارو پایرویک اسید. خو ګوره دلته کې په ګلوکوز مالیکول کې څومره کاربن وي؟ 6 کاربن. یعنی چې کوم ګلوکوز مالیکول دی دا 6 کاربن مالیکول دی یا 6 کاربن کمپاوند دی. او کله چې تنه پایرویک اسید جوړ شي نو د پایرویک اسید ولا ټوټل ته دا چې 2 او هر یو پایرویک اسید کې څومره کاربن وي؟ 3 کاربن. څومره کاربن کې 3 کاربن. نو دغه نه مقصد دا چې په ګلوکوز کې 6 کاربن او چې کله پایرویک اسید ته جوړ شو په دا کې 3 کاربن شول. نو دغه نه مقصد دا چې ګلوکوز بریک ډاون شول خو انکمپلیټلی ځکه انکمپلیټلی بریک ډاون شو چې دلته د کاربن ولا تعداد 6 ته ولته 3 دی. نو مقصد دا چې دا بریک ډاون شو خو انکمپلیټلی بریک ډاون شو انکمپلیټلی بریک ډاون شو. او بیا په دغه څه چیرې د ان ایروبیک ریسپیریشن ولا اقسام دي. د ان ایروبیک ولا ریسپیریشن ولا اقسام دي. ان ایروبیک ریسپیریشن بل نمبر فرمنټیشن څه نمبر فرمنټیشن. نو د فرمنټیشن ولا بیا دوه اقسام دي. ان ایروبیک ریسپیریشن وته ویل شي یا فرمنټیشن وته ویل شي. د فرمنټیشن ولا څو اقسام دي؟ دوه. یو مو الکوهلیک فرمنټیشن او بل مو لیکټیک اسید فرمنټیشن. نو څه نمبر پهلا نمبر چې الکوهلیک فرمنټیشن پهلا نمبر دی alcoholic fermentation و د بل والا نمبرو lactic acid fermentation. ګور alcoholic fermentation وچ دی کله چې pyruvic acid کله چې pyruvic acid دا کنورټ شي چې شي دا الکوهل یا ایتانول متلل شي ایتانول لا کنورټ شي پلس سره کاربن ډای اکساید ګیس پروډوس شي. نو دا بیا مو یو الکوهلیک فرمنټیشن مو چې لایو کله چې پایرویک اسید دا کنورټ شي چې دا ایتانول نه یعنی یو تنه ایتانول جوړ شي او بل تنه کاربن ډای اکساید ګیس لیلی شي نو دا پروسس لا به مسوي الکوهلیک فرمنټیشن. د ایتانول ولا فارموله چې C2H5OH دا د ایتانول ولا چې فارموله C2H5OH دا د ایتانول ولا فارموله. او پایرویک چې دی د پایرویک اسید ولا چې کومه فارموله هغه CH3C ډبل بانډ او بیا COOH دا د چې ولا فارموله د پایرویک اسید ولا فارموله. صحیح شو. نو پایرویک اسید چې کله کنورټ شي ایتانول نه او سره کاربن ډای اکساید ګیس پروډوس شي دغه لامل یو الکوهلیک فرمنټیشن اذا نه بچره پس چې کوم هغه مو یو لیکټیک اسید فرمنټیشن 2 نمبر چې لیکټیک اسید fermentation لیکټیک اسید فرمنټیشن هغه پروسس دی چې په هغه کې پایرویک اسید کنورټ شي بدل شي چې شي دا لیکټیک اسید لا دا بیا موږ یو لیکټیک اسید فرمنټیشن ګوره فار ایگزامپل دا پایرویک اسید دی پایرویک اسید
دا پایرویک اسید چې کله کنورټ شي چې لا بدل شي کنورټ شي یعنی بدل شي لیکټیک اسید لا لیکټیک اسید لا لیکټیک اسید لا بدل شو که بدل نه شو یعنی پایرویک اسید دا کنورټ شو چې لیکټیک اسید لا نو د پروسس لا بیا یو لیکټیک اسید فرمنټیشن لیکټیک اسید فرمنټیشن اوس ګوره دا نه سوچ کوم الکوهولیک فرمنټیشن په کوم ځای کې کیږي او لیکټیک اسید فرمنټیشن په کوم ځای کې کیږي الکوهولیک فرمنټیشن اکثر به تاسو دلی وی کله چې خلک وړه نندوي خزې نندوي یا نرون یې نندوي څوک یې نندوي نو پاکې خمیر اچوي چې پکې اچوي خمیر ځکه پکې اچوي چې هغه کم پروسس کوي الکوهولیک فرمنټیشن یعنی په کله چې وړه مو نندوو او کم خمیره کیږي چې د وجه نه خمیره کیږي د الکوهولیک فرمنټیشن پروسس د وجه نه دا خمیره کیږي څنګه خمیره کیږي په هغه داسې چل وشي چې کوم پایرویک اسید د هغه چې نه وړي ایتانول نه یا الکوهل نه وړي او بل سره کاربن ډای اکساید ګیس دا پروډیوس کیږي پیدوي تاسو به اکثر وړه لیدلي وي چې کله خمیره شي هغه ډاټ شي هغه بره طرف له روخیږي هغه د څه د وجه نه روخیږي د کاربن ډای اکساید ګیس د وجه نه د کاربن ډای اکساید ګیس د وجه نه نو دا اکثر په چې کې کیږي په خمیر کې کیږي په چې کې کیږي په خمیر کې ادا نه بعد لیکټیک اسید فرمنټیشن لیکټیک اسید فرمنټیشن دا په چې کې کیږي یو خو کیږي په بکټیریا کې او بل د نو له چکم مسل دی په دا کې کیږي چې کله مو هارد ایکسرسایز کوو کله فار ایگزامپل د مو د بدن نه د زیات انرژي ضرورت وي نو بیا په دغه ټیم کې چې کیږي لیکټیک اسید فرمنټیشن او دا په کم ارګانیزم کې کیږي یو کیږي په بکټیریا کې او بل د نو له چکم مسلز او کوم مسل اکثر سکیلیټل مسل کوم مسل اکثر چې کوم سکیلیټل مسل دی په دا کې کیږي سکیلیټل مسل کې کیږي نو ګوره په بکټیریا کې څنګه کیږي اکثر به تاسو لیدلی وي شوده مستوله وړي کنه وړي دا شوده چې کم مستوله وړي دا د چې د وجه نه د لیکټیک اسید فرمنټیشن د وجه نه د لیکټیک اسید فرمنټیشن د وجه نه او دا څو کوي بکټیریا دا په چا کې کیږي په بکټیریا کې دغه بکټیریا نو مارو لیکټوبیسیلس نو بکټیریا داس کوي چې کم شوده لري هغه مستوله راوي او بل د مو په مسل کې کیږي د مو په مسل کې کیږي کله چې هارد ایکسرسایز کوو سخت کور کوو نو په یک ټیم کې تاسو به اکثر لیدلی وي چې کله منډه وای یا سخت کور کوي نو یغه د وجه نه چې کم مسل دي د خوګن کوي درد محسوسوي سویم محسوسوي هغه د څه د وجه نه د اسید د وجه نه مو په مسل کې چې پروډوس کیږي اسید څنګه پروډوس کیږي پایرویک اسید دا وړي لیکټیک اسید لا نو امید لرم چې تاسو به په دا ټاپک باندې پوه شئ وو Thank you for watching this video. Allah Hafiz.